ما وی انسان چې د دین نه قطع کېږي د ټولو نه اهمه وجه څه ده محترمه؟ ما څه وویل؟ بد اخلاقي او بد کرداري ده. کم انسان چې معاشره کې بد اخلاقه شه دی خدای د دین نه قطع کړي، په مزه مزه دی ګمراه کېږي. بیا داسې یو زندګي راشي جماعت مدرسې الله والا او صحبت یافته او خلکو نه دی قطع شي. اے قسم دې داسې یو زندگی په باندې راشي چې الله تبارک وتعالی ورته په کلمه په تخته باندې نصیب نه کړي، او بلکې چې کوم انسان بېدینه د دنیا نه لاړه الله تبارک وتعالی به په هغه سخته شپه کې چې قبري شپه ده الله تبارک وتعالی به د قبلې نه مخ واړي. ما تاسو ته مخکې ویلي او یو جمله اخیره وایم هغې پورې به دې چاندم راغونډه کړي. بس کومه محترم تاسو ته ما وی بې طبیعته یم، ما وی اخلاق چې الله تذکره کړې ده امام الانبیا ته چې وانک لعلی خلق عظیم. صحابو ته تعلیم داسې ورکړو. زه اکثر وګورم محترم زما د مقتدیانو کې یو څو افراد دي داسې مونځ له یو منټ دوه لیټ شي بیا دغلته شاته ولاړي په شا ګوري. نو ما ورته ابل مازدیګر ووی مې په تاسو کې داسې خلک هم شته چې هغه په صف کې ناست دي، هغه ته پته ده که استاد جي رانغی خو بل څوک په مخکې شي صف کې ناست دي په کلاره. مې دام د خدای بندګان دي، دام دینداره طبقه ده. او داسې افراد هم شته چې هغه به په دې ورونو کې د مانځه په وخت کې ولاړي او شاته به ګوري. محترمو دا بې حیایي او بې ادبي ده د استاد، دا د دین او د دې پټکي بې ادبي ده. قسم دې زه وایم امامان تاسو دومره سپک کړه، علما هم دومره سپک کړه چې په سکاوه کې ته یو نهي ته محترمو یو ګنټه انتظار کولی شي چې ګیره دله خرئ، نو ته ایمان ته 15 منټه دغه نشي کولی. ستا په دغه کې پلیس باندې دا امام د سکاوي والا نم ګیا ګزرا دی. هغه افرادو ته وایم چې په جوماتونو کې امامانو ته نیغ کېږي. محترمو دا ته دین ته صف کې ولاړې، دا ته ځان بېدینه کې نور څه نه کې. او ما تاسو ته دا بد اخلاقي ده او بد کرداري ده. ما څه وویل؟ دا بد اخلاقي ده. امام چې راځي صف کې کښېنم ادبا به امام ته کښېنې. داسې خلک ما ولیدل چې ورته پته ده چې استاد شاته ولاړ دی را به شي یو سکنډ به پاتې، خو الله هغه کې دومره دینداري او ادب د علماو اچولي. قربان شم د داسې خلکو نه چې امام وویني نو ادبا کښېني، چې استاد مصلي ته مخکې شي نو قد قامت الصلا سره به پاسم. داسې مې یو څو افراد ولیدل زړه کې مې ورته دعایي کلمات ووتل. مې خدایه دا پرورش او تربیت شده خلک دي، دا نسلی خلک دي، خدایه چې د امامانو دومره قدر کوي. ورنه کني نیغ به دغلته صف کې ولاړي یو منټ به نه شوي شاته به ګوري. دا سخته بېدیني او سخته بدکرداري او بد اخلاقي ده که به پوهېږې. ما ووي امام الانبیا ته چې زما رب تذکره کړې ده چې وانک لعلی خلق عظیم. محبوبه ما تعالی بهترین اخلاق درکړي دي. او د اخلاقو مثال تاسو ته صحابه ډېر عجیبه قوم د امام الانبیا د دغه نه خبرو د طبیعت نه. یو پیر نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د څلورو رکعاتو نیت وکړه. اخري جمله وایم دعا کوم ووایم خوشطبع دپاره وایم ووایم که بند کړم بیمار زیم او ستاسو نه شوق سره سبحان الله ووایي اواز رانغی شوق سره سبحان الله الحمدلله. نبی علیه السلام د څلور رکعاتو اراده وکړه، دوی وکړه. تمام صحابه د صحابو څه مجالو چې نبی علیه السلام ته به چې د الله رسوله تاسو دوه رکعاته ولې وکړه؟ نو په دې کې یو صحابي ذوالیدین به ورته نبی علیه السلام لاسونه یې لږ اوږده ووه، نو ذوالیدین عربي زبان کې دوو لاسو والا ته وایي. نبی علیه السلام به ورته د مینې نه ذوالیدین وایي. چې چا به ترېنه تپوس وکړه د هلکه وایي نوم دې څه دی؟ وایي نوم مې هغه دی چې کوم امام الانبیا د شیرین زبان نه ماته وي. شوق سره لږ سبحان الله. نوم مې هغه دی کوم چې نبی علیه السلام وایي. نو ټول صحابه خاموش دا ذوالیدین پې باندې پاسېده. هغه اخلاقا وایي موږ امام ته څه وایو؟ استاد جي غلط شو جي دوه رکعاته نو جي غوبل به شاته جوړ شي. بد اخلاقي ده محترم. اوس ادب وایم محترم او اخلاق وایم. یا چې امام لږ غلی شي لږ ټوخې کوي یا یې مری ونخري الحمدلله رب العالمین ټوخې به کوي مخکې نه شاته الرحمن الرحیم د استاد جي نه دا بېل شو. داسې هم پکې شته. دا د اخلاقو خلاف دی. انسان د طبیعت انسان ډېر عاجزه دی محترم. ما سوي انسان څه دی؟ ډېر عاجزه دی، کمزوری دی. نو خطا به کي. او دا محراب تاسو ته پته ده چې دا څه ته وایي. د دې درته یو معنم کوم. محراب
د عربي زبان کې د حرب نه دی او حرب عربي زبان کې جنگ ته وایي. ښه څه ته وایي؟ جنگ ته وایي. نو محراب ته په عربي زبان کې د جنگ ځای وایي. دا ورته ولې وایي؟ په دې کې د دې امام او د دې شیطان خپلو کې جنګي. نو امام دا شیطان وایي چې دا امام غلط کما نو دا تمام مقتدیان تباہ و برباد شو. ښه د امام او شیطان اول نه په جنګي. نو اکثر امام ایرتی اوشي نو دا په باندې شیطان غالب شي. محترم ایرتی اوشي داسې کېږي. ښه نو دا صحابي ذوالیدین پاسېده نبی علیه السلام ته د الله رسوله مونځ لنډ شه 4 رکعتیز مونځ د الله رسوله مونځ لنډ شه که الله ستاسو نه هیره وکړه. الفاظو تم توجه ده. صحابو کې څومره اخلاق محترم. اول خو د چا مجال نو خدا ذوالیدین نبی علیه السلام مو سره ټوقې کولې وایي د الله رسوله خدای وحی راولېږله 4 رکعتیز مونځ لنډ شه که الله ستاسو نه هیره وکړه. نو نبی علیه السلام مسکی شه ذوالیدین ته مسکی شه شاته وکتل ابو بکر ناستو وایي ابو بکر ته څه وایي د الله رسوله قربان شم د صحابو نه هغه ته پته وه چې نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي وایه وایي ابو بکر څه وایي مونځ مې لنډ وکړه وایي د الله رسوله زه چې تا پسې ولاړ یم زه خو رکعتونه نه شمارم زه خو فقط تا پسې الله ته ولاړ یم زه په رکعتونه څه پوهېږم که ته یو رکعته کې او که 20 رکعته کې شوق سره سبحان الله دا به ورسره څه کار دی. قربان شم د محمد رسول الله. صحابو ته وکتل او مسکی شه وایي صحابو د دواړو دغه مې ډېر خوښ شو د دواړو جوابونه مې ډېر زیات خوښ شو. ورنه ابو بکر ته نه و چې 2 رکعته لیکن اخلاق او تربیه امام الانبیا داسې د الله پیغمبره زه خو تا پسې مانځه ته ولاړ یم زه خو رکعتونه نه شمارم که ته یو کې او که لس کې ابو بکر در پسې ولاړ دی. بس نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وکتل دعایي کلمات یې ورته وویې الله دې ستاسو مخونه منور کړي هغه کسانو ته دعا کوم کوم چې د علمو دیندارې طبقې سره په ښه اخلاق او رویې سره ملاویږي الله دې ستاسو مخونه بختور کړي آمین ووایي. محترمو ما ووي انسان چې د دین نه قطع کېږي دویم سبب هغه بد اخلاقی او بد کرداری ده. کم انسان چې معاشره کې بد اخلاقه دی الله وایي زه به بېدینه کم محترمو او الله دې موږ د بېدینۍ نه وساتي آمین ووایي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ما تم ټول په جمع دعاو کې تاسو زبرګان یې الحمدلله ستاسو دعا قبلېږي ما تم دعا وکړئ زه به تاسو ته دعا کوم آمین. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. الله ما چې سوي دي وره د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. الله اول په مال بیا په دین خدای د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري. زړونو کې څه قسم شرعي حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کړي. الله د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادثو نه وساتي. زمونږ د بیان نه لرې ځایونو نه خلک راځي الله قدمونه په تله د نیکۍ کې واچي. ټول سره زمونږ د مقتدیانو خدایه مونږ د دین د لارې نه قطع نه کړي. الله چرته هم زندګۍ کې بې دینه نه کړي. الله چې ستا صف او ستا مخې ته او ستا عدالت کې ودرېږو الله د صحابو د انبیاو په صف کې هم خدایه ودروه. الله د هغه صف کې م ودروه ستا چې پې باندې خصوصي رحم شوق سره آمین ووایي. زه بیمار یم او کوم خلک چې په دا مجلس کې بیماران دي خدای ته ورته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي. یو بل ته د مؤمن دعا ډیره په کثرت سره قبلېږي. تاسو ما ته زه تاسو ته خصوصي دعا کوم الله زمونږ په عمرونو جانونو کې خدای برکت واچي. کومو کسانو خدای کاروبارونه کمزوري دي حلال رزق انتظام وکړي. څوک پریشان دي پریشانۍ دي ورته خدای پریشانۍ ختم کړي. څوک قرضدار دي خدای د قرض د عذاب نه وساتي. الله تمام امت محمدیه د هر قسم آفات او بلیات او اتفاق حوادثونه خدای وساتي. الله څنګه چې په دا جمعه کې زمونږ ملګري دي جمعه کې داسې یو بل ته مخامخ ناست خدای جنت کې هم داسې یو ځای کې آمین وایي. الله جنت کې هم د امام الانبیا مخې ته داسې کېنوه او الله په وخته ځن کې دنم دا کلمه په ژبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. یا رسول سلام علیکہ یا